د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د ژوندون تلویزیون قدرمنو معزز لیدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ او خوشحال پر دې یم چې یو ځل بیا زه روح الله ساک ستاسو لپاره ستاسو د روغتیا په خپرونه کې ستاسو کوربګتوب په غاړه لرم. قدرمنو معزز لیدونکو، نن ورځ مو د دې لپاره ځانګړې کړې ده چې څنګه ماشومان په خوارځواکۍ یا سوء تغذیه باندې اخته کېږي. دا چې ماشومان د مور په خېټه کې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، یا کله کله چې ماشومان پیدا شي د ماشومانو بعد له ولادت یا پیدایښت څخه دوی ته کوم خواړه ضرور دي چې دوی په خوارځواکۍ یا سوء تغذیه باندې اخته نه شي. خوارځواکي یا سوء تغذیه کوم مشکلات ماشومانو ته پیدا کوي، او چې کله څوک په دغه مشکل باندې یا د کورنۍ کوم ماشوم په دې ستونزه باندې اخته وي، دوی باید څه وکړي. د دې ټولو موضوعاتو د ښه څېړلو لپاره مو بلنه ورکړې ده قدرمن او معزز ډاکټر صاحب محمد ابراهیم ناصري صاحب ته، چې د داخله او د کوچنیانو د ناروغیو متخصص ده. له هر څه نه مخکې ورته ستړي مشي ورکړی وایي. ډاکټر صاحب په خیر راغلی ستړي مشي برنامې ته. مننه سهاک صاحب، تاسو ته او د ژوندون تلویزیون مشرتابه ته، همدارنګه تخنیکي همکارانو ته، خپلو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي روغ او جوړ اوسي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. دا چې په خوارځواکۍ یا سوء تغذیه باندې به خبرې کوو، د خوارځواکۍ یا سوء تغذیه بد عواقب به هم څېړو، د باندې به هم خبرې کوو چې هغه ماشومان په خوارځواکۍ باندې اخته وي د عمر په طول کې یا په ځوانۍ کې یا د ځوانۍ نه بعد چې کوم د ژوند مراحل دي، په هغې کې په ده باندې به دا ژوند څنګه تېرېږي، کوم نواقص به لري، د ذهن به څومره کافي اخذه کوی شي، او دی به په خپل ژوند باندې څومره حاکم واوسېږي. په عین وخت کې لکه څنګه موږ تاسو چې پوهېږو، هغه څوک چې د ایمونیټي یا د خپل د عضویت دفاعي سیستم یې کم وي، نو د کرونا وایرس او دغسې نور وایرسونو سره هم دی په مشکلاتو کې اخته کېږي. نو که چېرته موږ سالم ماشوم ولرو، نو ممکن چې موږ سالمه ټولنه به ولرو، او د سالمې ټولنې لپاره موږ باید سالم ماشوم وروزو. نو ښه خبره به همدا وي چې د ښه ماشوم د روزلو لپاره ښه خواړه او دوی د ښې تربیې سره برابر مخ په مخ لاړ شي. نو ډاکټر صاحب له هر څه نه مخکې اول دا وایي چې خوارځواکي یا سوء تغذیه څنګه ناروغي ده او څنګه یې تعریف کولی شو؟ مننه. مخکې دې نه چې زه د خوارځواکي یا سوء تغذیې په تعریف یا په هغه باندې راشم، زه مخکې دې نه یو لنډه هغه وایم. خوارځواکي یا سوء تغذیې په ټولنه کې نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې یو ډېر لوی ستونزه یې جوړه کړې، هم په اجتماعي لحاظ باندې هم په صحي لحاظ باندې، چې تقریبا په ټولو هیوادونو کې دا پرابلم یو دردسر په د هم صحي کارکونانو ته جوړه کړې، هم کورنۍ کارکونانو ته جوړه کړې ده، کورنۍ غړو ته جوړه کړې، او همدارنګه اجتماعي ژوند او یا اجتماعي ټولنې ته هم یو نوه ستونزه ده. نو خوارځواکي اصلا د پروتین یا د انرژي کمښت له کبله منځته راځي. که چېرته په وجود کې یا په عضویت کې د پروتین کمښت پیدا شي، همدارنګه د پروتین چې په هر نوع یا هر اسباب باندې هر علت باندې چې جذب نشي، نو خوارځواکي منځته په ضمیمه ورسره د انرژي خبره هم شوې ده، چې انرژي له کبله چې بعضې مالیکولونه دي یا ګلوکوز ده یا همداسې الکترولیتونه دي چې دا چېرته په وجود کې جذب نشي، دا رامنځته راځي. البته په زیاتره کتابو کې یا زیاتره احصایو کې دا راغلي چې په تقریبا په ټوله نړۍ کې د 25 میلیونه نه تر 10 میلیونه پورې دا ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې البته زیاتره واقعیت په زمونږ په اسیایي هیوادو کې دي، او هغه هیوادونه چې د اقتصاد یا د انکشاف له لحاظه وروسته پاتې هیوادونه وي، هغه کې همدارنګه هغه هیوادونه چې د اقتصاد لحاظه کم وي یا اقتصاد صحیح بخیر سره اقتصاد صحیح نه، نو دا منځته راځي. همدارنګه هغه هیوادونه چې زیاتره پکې د جنګ یا جګړې هغه وي موجود وي، ټولنې کې دا منځته راځي. ډېره زیاته مننه. خدای دا بدبختي دې موږ تاسو له هېواد نه ورکه کړي. واقعا چې موږ هم یو د هغو هېوادونو څخه یو چې هغه اقتصاد او جنګي حالت او د موږ تاسې د خوراک سیستم دا ټول شیان لا منظم شوی نه ده او نه منظم ده. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې خوارځواکي خو لکه تاسې چې د محیط په شکل باندې خبرې وکړلې، همداسې په انسانانو کې هم په قسمونو باندې بدل شوی ده، که نه یو قسم باندې خوارځواکي لرو؟
اصلا دا نظر هیوادو ته یا هغه ریفرنس هیوادونه چې دوی باندې ریسرچ کړی ټول پوښتنه یې کړې ده هغه د ارزیابي یا د څېړنې لاندې نیولي دي هغه باندې مختلف مثلا هندوستان هیواد چې زیاتره زمونږ او د هغې پیتالوژي همدارنګه زمونږ او د هغې علتونه تقریبا تر سره یو هغه دي مساوي دي یعنې عین شی دي نو هندوستان کې هغې رسنۍ زیاتره په څلورو ډولو ویشلې ده یعنې هغه چې دغه فیصدي بیا په مثلا هغه ماشومان څلور کټګوري باندې کړې ده چې دا کټګوري بیا دې ته فیصدي تعین یې کړې ده چې مثلا هغه ماشومان چې وزن یعنې اویاونه تر اتیا فیصدي د یو کټګوري کې نیولي دي مثلا هغه ماشومان چې وزن د یو شپېته تر اویا فیصده پورې د بله کټګوري ده او یو 50 تر شپېته بله کټګوري ده او 50 فیصده نه لاندې مساوي د 50 فیصده کټګوري ده. انواع یې په درې شکله دي یو مرسموس ورته وایي چې هغه ماشومان چې زیاتره چې مرسموس کوم نوع سوی تغذي ده یا کوم نوع سوی خوارځواکي ده هغه زیاتره په دوی کې د عضلات ذوب کېږي یعنې خپله عضلات د دې کېږي چې د عضلات احساس ساتلی سي او بله مهمه خبره دا ده چې دوی کې انرژي له منځه ځي یعنې هغه انرژي چې باید یو ماشوم ته کافي اندازه انرژي ورکړي هغه دوی نشي اخیستی په مرور د زمان باندې البته دا علت سره هغه د ارتباط لري چې بعضې علتونه چې دغه خوارځواکي نه منځته راوړي او بل نوع کواشکور ده چې هغه هم بیا د مرسموس او د کواشکور ترمنځ بیا فرق شته همدارنګه یو بیا میکس ټایپ ده چې هم کواشکور منځته راځي هم مرسموس یعنې په دې باندې بیا هم خبرې وکړو د کواشکورو مرسموسو یا د دوی تر مابینه چې کوم یو د میکس په شکل باندې یوه نیمه اړیکه به هم ورسره په دې ځای کې اخلو. بلې السلام علیکم ستړي مه شئ. بلې ښه یاستئ صحت مو ښه ده؟ سلامت اوسئ. څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ موږ میدان اړیکه نیولې ماشوم نوی پیدا شوی چې څونه وخته ده او څه مشکل خو پیدا نه لري؟ نه څه مشکل نه لري پرون پیدا شوی دی. دا ډېره ښه مهمه پوښتنه ده چې ماشومان پیدا سي باید کوم خواړه وخوري. دا به هم موږ په خپله برنامه کې حتما په دې باندې خبرې وکړو او دا چې خوارځواکي یا سوء تغذیه ورنه پیدا کېږي یو علت یې د خوړلو هم ده ګوره چې په خوړلو باندې کورنۍ مکلفې دي چې ماشوم ته باید کوم خواړه ورکړي. نو ډاکټر صاحب په کواشکورو مرسموسو د دې سره څنګه درېیم چې کوم د دوی په مابین کې میکس سوء تغذیه یا خوارځواکي ده په دې ټولو باندې به انشاءالله رڼا اچو یو نوه اړیکه به هم ورسره اخلو. بلې السلام علیکم ستړي مه شئ. جوړ هستی ښه هستی؟ سلامت باشین. شما از کجا به تماس شدین و اسم مبارکتان چی هسته؟ مهربانی صاحب بفرمایید کدام پرسش چیزی داشته باشین دکتر در خدمتتان هستم. مهربانی برنامه روغتی هسته اگر کدام پرسان درباره سوء تغذیه داشته باشین مهربانی کنین. بله بله. ډاکټر صاحب د دې درې وړو تر مابینه د اعراض او علایمو په حساب باندې یو خو عمومي د سوء تغذیه اعراض او علایم دي یو د کواشکور هغه شکلیات له مرسموس سره څه شکلي فرق لري؟ ډېره ښه پوښتنه وکړه. مرسموس خپله د عضلاتو ویلې کېدل یا لیس کېدل دي چې په مرور زمان عضلات کېږي لیس کېږي له منځه ځي یعنې استه استه د حالت راځي صرف یو جول پیدا کېږي نور تحت جلدي انساج ټول تخریبېږي. او بل مهمه خبره ده چې هغه عضله چې طویل وي یعنې نظر به هغه باندې زیات وي نو هغه تحت جلدي انساج کوم چې دي هغه هم په مرسموس کې له منځه ځي. په بعض اسباب دا هم ارتباط لري علتو ته که چېرته علتونه موجود وي نو دا له منځته راځي. او په کواشکور کې
چې مهمه خبره دا ده چې هغه کې اودیما یعنی اوزیما د پخو پیډل اوزیما چې ورته ویل کېږي په نهایت سفلي کې یا دواړو پښو کې پرسوب پیدا کېږي. په عمله ژبه درته ووایم چې دا زموږ لیدونکي په دې باندې پوه شي چې شته وایي پرسوب پیدا کېږي. همدارنګه ماشومان په ادرار کې پروتین ضایع کوي یعنی هایپوپروتیمیا په وجود کې منځته راځي. همدارنګه بعضې الکترولیتونه یا بعضې چې مثلا هایپوګلایسیمیا چې منځته راځي یعنی د ګلوکوز سویه په اکثریت سویت غذي ماشومانو کې دې سویه ټیټه وي. او بله مهمه خبره دا ده چې په کواشکور کې د ویښتانو رنګ همدارنګه تغییر کوي. ویښتان چې دي ډیر باریک وي او وچ وي او داسې وي چې لاس واچي زر ماتودونکي وي یعنی ماتیږي په دې هغه سره ماتیږي. او بله مهمه خبره چې دی په خپله کواشکور کې دا دی چې د خپله د خېټې په هغه کې دا پرسوب پیدا کوي او دغه تشخیص تفریقي دی. ذاته من رښتیا هم بعضې ماشومان چې کتل کېږي سرونه یې ډېر غټ غټ وي یا خېټې پړسېدلې وي نو هغه د سالموالي هغه علامه نه ده د مرستیا علامه ده. کوم د اړیکې وخت بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. بلې مهرباني تاسو ښه یاستئ صاحب مقدر څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني Domnul Osman Rudar, v-am chemat să pe Mașoa, iau urme de șpagneași, nu e toată la caiuri. عثمان ورکا خو د تلویزیون आवाज د کته کا بیا د پښتنه سره کوم مسیو راستره شپږ میاشتې نه ورور مې صحیح وده ښه د شپږ میاشتو دا صحیح وده نه کې نور څه مشکل لري؟ د شپږ میاشتې د څه وده نه کړی د خیر څه مې په باندې نه اشتیا لري اشتیا لري او د خاص د سیاره مو زیاده کېدې د اشتیا کېره پرې باندې غدا خاص اشتیا نه لري نور حرکات صحیح دي فعال دي په حرکات ماشاءالله خو یو مدني نه راټول ښه ته خو کوم نه تو یې ویل چې اوس هم په شیدو باندې تغذیه کېږي که نه لکه د مور شیدې خوري او که بازاري شیدې ورته ورکوي مور شیدې هم خوري او نور داسې خوراک یې ښه ده خو جسم نه بیخي خراب دی وده نه کوي صحیح او خوراک هم ښه ده اسهال پیچش د سالات خو نه وي ورته اکثریت خو اسهالات خو نه لري اسهال نه اسهال هم کېږي ډېر وخت اسهال هم وي ورسره خو کېږي بیا اسهالي که نه او نور د وده نور لپاره زه غواړم سمه ده انشاءالله دې ته تاسو برنامه تعقیبوئ حتما ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کوي چې بعضې ماشومان ولې وده نه کوي او که د سویې تغذیې سره مخامخ وي نو هغوی باید څه وکړي. دا اړیکه واخلو. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. بلې دا بس دوستان چې ټلیفون کې اکثریت یا اواز ډېر ښکته وي او یا هم د خپل تلویزیون اواز یې له مسې پورته پرېښوي. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. سلام علیکم ستړي مه شئ. مهرباني تاسو ښه یاستئ صحت مو ښه ده مهرباني وکړئ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني خپله پوښتنه مو ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ. څومره وخته ده عمر یې څومره ده څومره وخته ده؟ عمر یې 20 کلن. فقط غاښونه درد کوي؟ فقط غاښونه یې کېدل نه راځي داسې بهم نه دي چې هغه توره وکړي فقط ځکه سپینې غاښونه ټول خولې درد کوي ټول غاښونه بغیر له غاښونه پورته دا قسمتونه چې کوم دی کومه یا غومبوري چې ورته وایي دا قسمتونه خو درد نه کوي؟ نه نور شی درد نه کوي. غوږونه خو درد نه کوي ستونی غوږ دا شیان خو درد نه کوي؟ صحیح. ډاکټر صاحب دا یو خو داسې زنګ ولګ چې ماشوم وده نه کوي او په عین وخت کې د بل خو د غاښو مسله وه نو که په دې باندې رڼا واچوي مخکې ورور اړیکه نیولې وه د میدان هوایي نه فکر کوم هغه وویل چې زما نوی ماشوم پیدا شوی څه کارونه وکړم که نه. اول دا ورور ته زه دا وایم چې مهمه خبره په
نوی ماشوم چې پیدا سي باید د مور شیدې اضافه شروع شي، اقل نیم ساعت وروسته د ولادت، لکه سالم ولادت نارمل ولادت یې کړی وي، یعنې عملیات یې نه وي کړی، نو نیم ساعت وروسته باید خپلې مور ته ورکول شي، هغه خپله مور شیدې ورکړي. هغه په دې معنی چې په دې وخت کې هغه انزایمونه یا چې سبب د دې کېږي چې د شیدې افراز کړي هغه افراز کېږي که نه. نو مهمه خبره زما دا دی چې ماشوم ته خپلې مور شیدې دوامداره ورکړي او بل مور هېڅ نوع پرهیز ورنه کړي چې تر څو هغه مور تقویه شي، عضویت یې تقویه شي او زیات مور یې مایات وخوري، یخني زیات وخوري، جوس وخوري، هر رقم میوه وخوري، مور ته یې پرهیز ورنه کړي، د مور شیدې زیاتېږي، ماشوم صحتمند راځي، هېڅ نوع مشکل یا ستونزه ورته په آینده کې نه جوړېږي. او دا ورور دویمه خبره وکړه چې زما ورور دی د 6 میاشتنی ارزان قیمته نه ارزان قیمته نه، نو د ورور ته زه دا وایم چې 6 میاشتنی ماشوم چې دی باید هغه نږدې نه وکتل شي، هغه معاینات وشي، هغه علت پیدا شي ولې وده نه کوي. ځکه د ودې نه کول علتونه ډېر دي چې یو همدا ورور وویل چې دوامدار اسهالات دي، دغه اسهالات هم سبب دې کېږي چې هغه مواد چې عضویت ته ضروري اړتیا لري هغه صحیح طریقې باندې نه جذبېږي، آهسته آهسته خپل وزن له لاسه ورکوي. او بل مهمه خبره دا ده چې د باید قلب وکتل شي چې قلب کې کومه ستونزه نه لري که نه. زموږ اکثریت هېوادوال په دې باندې آګاه نه دي، په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ ماشوم قلب سالم ده که نه، ځکه چې دوی اکثریت واقعیت په ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې، که مراجعه هم کړي سرسري خپله ستونزه ورته وایي او ډاکټر نظر هغه مشکلاتو ته دوا ورکوي. باید د قلب وکتل شي او د معاینات وشي او دغه اسهالات چې دوامداره کېږي دا سبب د دې کېږي چې آینده کې خدای ناخواته په خوارځواکي یا سوء تغذي باندې اخته نه شي. نو د ورور ته زما مشوره دا ده چې نږدې یو کلینیک یا شفاخانې ته دې بوځي، هغه معاینات یې تکمیل کړي، هغه علت یې پیدا کړي. او بله خبره چې د غاښونو ځان ته یو بحث یا بخش ده، نو هغه کې زه د صحیح معلومات نشم ورکوی او زه ورور ته دونه وایم چې غاښو ډاکټر ته لاړ شي. زیاتره هغه غاښونه چې دوامدار په شکل باندې درد لري هغه په ریزش د غاښو باندې اخته وي، یعنې که چېرته یخ وخوري یا هم درد کوي، که ګرم شیان وخوري هم فکر کوم همدا یې ډېره زیاته مننه. سلامت شو شیخ صاحب، دا اړیکې واخلو. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. بلې سلام علیکم. ډاکټر صاحب سوء تغذیه یا خوارځواکي تقریبا په افغانستان کې ډېره زیات هم ده او یو مشکل یې ایجاد کړی ده، دا اړیکې واخلو. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. نو دا چې د دې د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ونیول شي، دا ډېره مهمه خبره ده او په دې باندې به هم خبرې کوو او اراز والۍ به باندې هم خبرې کوو. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. بله سلام علیکم. وعلیکم ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ بله شما خوب هستید؟ مهربانی سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صحتمند؟ از کجا به تماس شدین و چی مشکل داشتین؟ برادر من اسدالله هستم از سرای شمالی به تماسین. برادر مهربانی صاحب، مهربانی. برادر من یک طفلک 6 ماه دارم. بله یک طفلک 6 ماه دارم. از دکتر صاحب یک سوال داشتم، میخواستم فهمی که نو یک روز میشه 6 ماه شدم، همین سیریاک ضعیف از یک طرف و همین سیریاک بدیم نتیم چطور چه کنیم؟ فهمی سیریاک هم برای گرفتیم باز کسا سیریاک میسوزانه چطور است چیکار لازم باشه از دکتر بپرسم کنیم. خوب است، خوب پرسان کردین. شما برنامه را تعقیب بکنین، حتما سر شیر بیرونی و سر سیریاک و باز چیزای بیرونی گپ میزنیم. بخیر ډاکټر صاحب دا به هم خبرې کوو چې بیروني شی څنګه دی ماشوم ته فایده رسوي که نه رسوي. بله سلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. جوړ یاستئ؟ ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني مهرباني وکړه، که پوښتنه نه لرئ نو بیا د نمبر غلط کړی ده. ډاکټر صاحب د اسدالله ورور ډېره ښه خبره وکړله او پوښتنه یې وکړله، دی وایي چې ما ماشومان ضعیفه دي، ورته بیروني شی عموما ټول یا سیریلاک یا شیدې یا کومه شی چې ماشومانو ته په بعد له 6 میاشتو ورکول کېږي، د دې ورکړه څنګه ده؟ اصلا تر 6 میاشتو پورې غیر د مور شیدو نه بل شی نه ورکول کېږي. کله چې 6 میاشتې پوره شوې، 6 میاشتو نه وروسته دوی کولی شي د کور خواړه، هغه خواړه چې
سر العظم وي یعنی مشکل په هضم کې نشي پیدا کوي که نه ماشوم ته په دې وخت کې د ماشوم معده دومره قوي نه وي چې ټول هغه څه چې قوي وي هغه دی جذب کړي او هغه هضم کړي. نو هغه شیان چې مثلا د وریجې دی کولی شي خپل ماشوم ته ورکړي، همدارنګې شوروا چې مثلا پخ کړې وي که نه هغه کې ډوډۍ کې اما ورکول په صحیح طریقې باندې وکړي، داسې نه چې مثلا یو دفعه شروع کړي او دا صحیح په موډ کې نه، مثلا نن یې 3-4 مړۍ ورکړي سبا ته بیا شپږو آهسته آهسته یې د دفعات د خواړو زیات کړي. دا پته نه دې ته چې مثلا دا ورکړي بیا هغه خونه آهسته په ایزولینګ باندې په تسمم باندې بدلېږي بیا نور عوارض پیدا کړي که نه. نو سیرلاک بعضې ماشومانو ته صحیح ده چې مثلا تقویه ورکوي، هغه کمبودات چې مثلا شیدې د مور شیدې نشي پوره کوی دی پوره کوی شي، خو بعض ماشومانو کې دا صحیح نه ده، یعنی صحیح نتیجه نه ده ورکړې ده په ځای دې چې دې ته فایده ورسي به نقص رسوي. سیرلاک چې دوی شروع کوي په کومو طریقې باید شروع کړي؟ 4 نوعه سیرلاک مونږ په بازار کې په مارکیټ کې لرو چې اول د روژې دي، غنمو دي، بیا میوه ده، بیا کیله ده. اکثریت زمونږ هیوادوال چې کلینیک ته راځي هغوی اول د هغه سیرلاک نه شروع کوي چې هغه اصلا د ورکولو نه وي که نه، باید دی اول د روژې سیرلاک نه شروع کړي تر څو معده یې د هغه سره اموخته شي او بیا د غنمو ورکړي، بیا د میوې ورکړي، بیا 4مه درجه کې د کیلې ورکړي. نو سیرلاک ورکول ماشوم ته ګټه کوي تر یو اندازې پورې، خو زما زیاتره هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې زیاتره خواړه چې په کور کې جوړیږي هغه میندې مثلا خیر یا 2-3 ورځې د زحمت وباسي خپل ماشومانو ته د وریجو اوبه پخېږي هغه دې ورکړي، مثلا پیرني دې ورکړي، داسې وریجې دې ورکړي. دغه نظر سیرلاک ته ډېره ګټور تمامېږي. ډېر زیاته من واقعا ښه مشوره ده ځکه چې هم به لویان ورنه مستفید شي هم به کوچنیان ورنه مستفید شي. ډاکټر صاحب بیا هم په دې خپل هغه باندې پاتې کېږو چې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ اسباب علتونو باندې به خبرې کوو او دارنګه دا چې څنګه پیدا کېږي او علتونه چې دي په ټولو باندې به خبرې کوو. دا چې کوم ماشومان په دې باندې اخته دي د هغې عواقب یا بد خطرات به څنګه وي، خو له دې هر څه نه مخکې به یوه لنډه شاندامه واخلو. قدرمنو معزز لیدونکو د دمې وخت رارسېدلی ده، موږ لنډه شاندامه اخلو. برنامه لا پاتې ده، له موږ سره پاتې شي. قدرمنو معزز لیدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم د ژوندون نه د روغتیا خپرونه تاسو ګورئ چې نن ورځ مو د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ باره کې چمتو کړې وه او له ما سره په دې برنامه کې ملتیا کوي قدرمن او معزز ډاکټر صاحب محمد ابراهیم ناصري چې د داخله او د کوچنیانو د ناروغیو متخصص ده. قدرمن او معزز لیدونکو دا چې موږ په خوارځواکۍ اخته ماشومان څنګه تداوي کولی شو نو دا به له ډاکټر صاحب نه واورو او په دې به هم خبرې وکړو چې د خوارځواکۍ علت او اسباب څه شی دي. ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره ده وکړه. د خوارځواکۍ یا سوی تغذي اسباب په ټولنه کې خصوصا زموږ په ټولنه کې ډېر دي. یو له هغه جملې څخه دا په مجموع کې په ټول نړۍ کې دا عوامل دي. یو له هغې څخه فقر ده. په کومه ټولنه کې چې فقر زیات وي په هغه کې زیاتره دغه ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذي باندې اخته کېږي. په دې معنی چې که چېرته په یو ټولنه کې فقر زیات وي نو هلته هغه د ټولنې وګړي نشي کوی خپل ماشومانو ته یا خپل اولادونو ته هغه ضروري شیان چې دوی ته اړتیا لري، وجود ته اړتیا لري او د وجود د تقویې او د رشد سبب ګرځي هغه نشي تیروی، نو دا په مرور زمان آهسته آهسته په خوارځواکۍ اخته کېږي. په دویم علت کې هم هغه ماشومان چې کم وزن پیدا کېږي نظر هغه نارمل وزن نه دې وزن کم وي، یعنی نارمل وزن 2.5 تر 4 کېجي پورې دی چې ستاندرد وزن دی که نه 4 نه هم جګ هم دا یو نوع هغه دی او که دې نه کم وي هم. که چېرته دوی وزن کم وي نو دوی نشي کوی هغه فیډینګ یا شیدې په صحیح طریقې واخلي، نو په اساس دوی په خوارځواکۍ باندې اخته کېږي. یعنی هغه ماشومان چې کم وزن پیدا کېږي نظر وخت وزن کم وي نو دا هم په خوارځواکۍ او په سوی تغذي باندې اخته کېږي.
اجتماعي علتونه هم لري چې اجتماعي علتونو کې د اقتصاد نشتوالی په ټولنه کې دی چې دا هم کولی شي په بده اغېزه په خوارځواکي یا سوء تغذي باندې وکړي، یعنې په مرور زمان باندې اساسا دا په ماشومان هغه ماشومان چې دوی اقتصاد په ټولنه کې صحیح نه په کور کې یا کورنۍ غړي په اقتصاد باندې ښه هغه نه وي، په اساسا دوی باندې دا سوء تغذي باندې اخته کېږي. چې هم او بل مهم علت چې زموږ په ټولنه کې دا څلور لسیزه هغه جګړه ده. دا جګړه هم سبب دې کېږي چې دغه خوارځواکي یا سوء تغذي واقعیات په ټولنه کې زیات کی. هغه په دې معنی چې چېرته په یو ټولنه کې جنګ وي، هغه خوراکي توکي یا هغه شیان چې ټولنې ته ضرورت وي هغه نه راځي، نو خلک نشي کولی چې هغه دسترسی ورته وکړي، نو هغه اخیستی نشي. دا نو هم یو علت دا دی چې د خوارځواکي جګړه ده. او بل علت هم امیګریشن یا مهاجرت ته ویلي، که چېرته یا ټولنه کې همدا بدبختي زیات وي یا د اقتصادي وجه وي یا د فقر وجه وي یا د جګړې وجه یا د هر علت وي چې بل ځای ته مهاجرت وي، تر څو هغه ټولنې سره هغه محیط سره دوی تطابقت کوي یا هغې سره اشنایي پیدا کوي، نو دوی بیا ماشومان په اساسا په خوارځواکي یا سوء تغذي باندې اخته کېږي. او بل مهم علت انفیکشن ښودلی چې انفیکشن کې هم ډېر علتونه دي چې په مقرره ډول چې هغه ورور مخکې وویل چې زما ماشوم دی ورور دی 6 میاشتنی دی په صحیح وده نه کوي، دوامدار اسهال، نو اسهالات هم یو علت عمده د خوارځواکي دی چې هغه اسهالات چې دوامداره اسهالات وي دوی دوامداره خپل جذب نشي کوی او آهسته آهسته په وجود کې د انرژي کمښت او د پروټین د کمښت اړتیا منځته راځي، نو دوی په سوء تغذي باندې اخته کېږي. هغه ماشومان چې مقرره توګه باندې په انتاني امراضو باندې اخته کېږي لکه سرخکان شو یا سری شو، چې دا هم کولی شي چې بعضې ماشومانو کې په سوء تغذي باندې اخته کړي. هغه ماشومان خصوصا چې دوی معافیت د سیستم ضعیفه وي، ځکه اکثریت انتاني امراض د معافیت سیستم ضعیفه کوي. او بل مهمه خبره هم هغه ماشومان چې مثلا اوپن کف چې ورته وایي، یعنې توره ټوخله، دا هم سبب دی کېږي چې مثلا مریض زما سوء تغذي او خوارځواکي باندې اخته کړي. او بل مهمه خبره هغه دی بل علت چې ویلی دی هغه په ټولنه کې غلط عادتونه دي، یعنې بعضې کورنۍ کې دا عادتونه شته چې دغه شی ماشوم ته ورکړه ښه دی، دا ماشوم ته مه ورکړه ښه نه دی. او بعضې ماشومان اکثریته زموږ ټولنې کې صحي خدماتو نه لرې دي، نو صحي خدمات ته دسترسی نه لري چې آګاهي سي چې مثلا سوء تغذي او خوارځواکي څه ته وایي او څه باندې دلالت کوي. اکثریت هغه ماشومان چې کلینیکو ته مراجعه کوي په بل مرض باندې مراجعه کوي، کله چې ډاکټر یې ګوري چې دا سوء تغذي یا په خوارځواکي باندې اخته شوی ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، ښه تشریح مو وکړه. بله سلام علیکم، ستړي مه اوسئ. بله سلام علیکم. ډاکټر صاحب د خوارځواکۍ علتونه یا اسباب خو په کافي اندازه باندې بیان کړل، او دا چې زموږ په ټولنه کې څومره دا شتون لري، نو دا موقعیت دا چې واقعا ډېر دي. بله سلام علیکم، ستړي مه اوسئ. په دې باندې به هم خبرې کوو چې اعراض او علایم د دې مریضانو څنګه موږ پوه شو چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته ده. خو بعد له دې ټلیفون نه مهرباني ډاکټر صاحب دا ټلیفون خپله ټولنه کې زموږ اکثریت کورنۍ چې مخکې ما یادوري وکړه په دې باندې نه پوهېږي چې دا زما زوی یا زما اولاد یا زما کوچنی په سوء تغذي یا خوارځواکي باندې اخته شوی ده. کله چې دې کلینیک ته مراجعه وکړي بیا هغه باندې ډاکټر ورته وایي مربوطه کس چې دا ماشوم دی په خوارځواکي دا اعراض او علایم دا دي چې مثلا ماشوم خپل وزن له لاسه ورکوي، آهسته آهسته وزن له لاسه ورکوي،
په دویم کې خپله د عضلاتو ضعف کېدل دا هم منځته راځي. او دریم کې د ویښتانو نشتوالی یا د ویښتان ډېر نازکه وي، وچ وي او شکنن یا ماتونکي وي. نو بل علت دا دی په جلد کې بعضې انتفاعات تور رنګ چې ورته وایي دغه منځته راځي. په سفلي نهایت کې پړسوب، پښو کې پړسوب منځته راځي او په نس کې پړسوالی منځته راځي. په لابراتوار کې مثلا مخکې چې ما یادوري وکړه پروټین لیدل کېږي چې د هایپوپروټینیمیا منځته راځي. دغه اعراض علایمې دي چې په خوارځواکي او سوء تغذیې ماشومانو کې لیدل کېږي. مهرباني ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. واقعا کله هم چې دا اعراض یا دا مشکلات څوک په خپل ماشومانو کې مشاهده کړي نو طبعا باید دوی د نږدې ډاکټر صاحب سره کې مشوره وکړي. بله سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني ښه یاستئ؟ صاحب مقدر څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې؟ دا هم اړیکه قطع شوه او ورسره خوا کې بده اړیکه وه. بله سلام علیکم. ستړي مه شئ. بله ډاکټر صاحب په دې کې خو به داسې هم وي چې بعضې ماشومان په کور کې تداوي کېږي او کېدای شي بعضې ماشومان د کور د تداوي وړ نه وي. نو د چې په وړ نه وي باید هغه سره نو څه کوو؟ بله سلام علیکم. ستړي مه شئ. سلام علیکم. ستړي مه شئ. بله سلام علیکم. نو دا چې په کور کې تداوي کېږي خو هغه د کورنۍ په حساب باندې کېږي. هغه چې په کور کې نه تداوي کېږي کوم ماشومان دي چې هغه باید شفاخانې ته یوړل او د هغوی تداوي په شفاخانه کې صورت ونیسي. بله سلام علیکم. اصلا دا د سوء تغذیې یا خوارځواکي ماشومان په فیصدي باندې ویشل شوي دي که نه. هغه ماشومان چې 80 تر 80% پورې وي هغه کولی شي په کور کې تداوي شي. په دې معنا نه ده چې مثلا دوی په کور کې خواړه جوړ کړي، هغه کلینیک ته ځي ځکه چې کلینیک کې دوی ته مربوطه خواړه ورکول کېږي، د هغه تقسیم اوقات ورکول کېږي چې په ورځ کې څو ټیمه دا ورکوي. نو هغوی به کور ته دا خواړه د کلینیک نه وړي، هر میاشت به ورځي هغه به ورکول کېږي. او بل هغه ماشومان چې هغه زیاتره د ایجاب نه کوي چې په هغه په کور کې تداوي سي، هغه به ځي شفاخانې ته به مراجعه کوي، روغتون ته به مراجعه کوي، هلته به ځي مربوطه ډاکټر به یې ګوري چې واقعا دا په خوارځواکي یا سوء تغذیې باندې اخته شوی ده که نه دی. ځکه بعضې ماشومان په خوارځواکي یا سوء تغذیې باندې اخته نه وي، دوی په مجموع کې د وزن نظر سین ته کم وي، نو چې دا بیا هغوی ارزیابي کوي. د ارزیابي هغه هم علتونه دي چې دوی قد او د وزن په مطابق ګوري چې دی قد هلته مخصوص علی دي، وزن ده او متر ده، دی ارزیابي کوي، هغه فیصدي دی تعینوي. که چېرته هغې فیصدي کې دوی راتلل هغه بیا نیسي بستر کوي، اما بستر یې دوی داسې نه دی چې 1 ورځ 2 ورځ 3 ورځ 4 ورځې پرې وړي. دوی بستر ته 1 یا تر 2 میاشتې، بعض ماشومان تر 3 میاشتې پورې هم یې دوی تداوي طول یا وخت نیسي. نو هغه ماشومان چې باید د فیصدي لحاظ معلوم شي هغه کلینیک معلومیږي، تشخیصیږي، بیا بلاخره روغتون کې بستر کېږي. نو دې فیصدي پورې اړه لري چې کوم ماشومان باید موږ کور کې هغه تداوي کوو او کوم ماشومان موږ په روغتون کې بستر او د بستر لحاظ دوی تداوي شي او صحتمند شي. ډېره زیاته مننه. سلامت شو ډاکټر صاحب. بلې سلام علیکم. ستړي مه شئ. د تلویزیون اواز مو ښکته کړئ محترمه. مهرباني سلامت باشین. می صدای تلویزیون تا پخش کنید. ترا چشمش میبینه بندش ادرار خبرش پیدا نمیشه. بندش ادرار خورا داره.
دیگه پایش پوندیدگی پای یا پوندیدگی در کدام سه دیگه دست پای سه استل شما ډاکټر صاحب دا وایي چې د ماشوم سترګې پړسېږي کله کله سر کې درجېږي نو د ماشوم سترګې پړسېدلې وي د دې پړسېدلو علت څه ده؟ د پړسېدلو علت زیاتره واقعیت تقریبا 80% واقعیت کې دوی یوټای کې یعنې هغه بولي تناسلي هغه کې مشکل لري دوی باید نږدې یو کلینیک یا روغتون ته مراجعه وکړي یا د معاینات وشي ادرار چک شي زیاتره هغه ماشومان چې مثلا په یوټای یا په تناسلي یا بولي تناسلي په امراض باندې اخته ناروغي باندې اخته زیاتره دوی سترګې پړسېږي نو د زیاتره علتونه همدغه وي او که چېرته په قلب کې مشکل نه وي یا په ششو کې مشکل نه وي د خو نه بیا یوه پوښتنه کړې وه چې دوامداره ټوخی چې خو نه لري که نه ځکه بعضې ناروغي دي چې هغه په ششو پورې ارتباط لري سږو پورې ارتباط لري هغه هم کېدای شي سترګې وپړسېږي خو زیاتره 80% مربوط یې همدې کېږي ډېر زیاته مننه سلامت ډاکټر صاحب ماشومان چې په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته وي که صحیح شکل باندې تداوی ونیسي دوی ته څه مشکلات پیدا کېږي؟ خو واضح خبره ده که چېرته صحیح شکل باندې تداوی نشي اول ډېر خراب اندار دا دی چې هغه سبب د دې کېږي چې خدای ناخواسته خپل ژوند لاسه ورکړي نو زما هغه خویندو ورونو ته چې زیاتره ماشومان یې د وزن لحاظ نه کم وي دوی د نږدې صحي روغتونو ته مراجعه وکړي تر څو د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ نظره دوی ارزیابي شي که چېرته دا نه وي نو نور علتونه پیدا شي او تداوی شي نو انظار ډېر بد دی که چېرته تداوی نه شي په مرګ سبب د دې کېږي نور مثلا که تداوی نه شي سوی شکل جوړوي همدارنګې دوی رشد نمو به صحیح نه وي دوی هایکیو به صحیح نه وي یعنې هغه څه چې مثلا دوی صحیح پوهېدی به نه شي که نه نو دغه انظار دي نو که چېرته مثلا دوی تداوی نه شي ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب قدرمنو معزز لیدونکو ته بیا هم ووایو چې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ باره کې دوی کوم پوښتنه یا کوم ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي او د دوی په کورنۍ کې وي کوم مشکل لري نو کولی شي له موږ سره په تلیفون باندې تماس ونیسي او موضوع هم د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ موضوع ده ډاکټر صاحب دا چې اوس د یو کورنۍ کې پیدا کېږي او طبعا کورنۍ د دې ماشوم په مقابل کې یو نوع مسؤلیت لري د کورنۍ مسؤلیت ته څنګه ارزیابي کوي څه باید وکړي؟ دا خو هر ماشوم لپاره کورنۍ مسؤلیت لري نه سوی تغذیه خوارځواکي ماشوم دوی باید خپل ماشوم وګوري چې دی وله وده نه کوي د علت پیدا شي که نه ما خو بیا دا خبره تکراري راځي چې بیا دی خپل ماشومان ټول هغه ماشومان چې صحیح رشد نه کوي صحیح وده نه کوي د عمر په لحاظ دوی وزن کم وي او هغه ماشومان چې په وخت باندې ګرځېدی نه شي همدارنګه هغه ماشومان چې دوی خوراک صحیح نه وي هغه ماشومان چې دوی په کمخوني باندې اخته وي هغه ماشومان چې دوی په دوامدار اسهالات باندې اخته وي هغوی دوی کولی شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او مربوطه ډاکټر دوی ته لارښوونه وکړي هدایت وکړي چې دوی کوم کارونه وکړي دوی باید دا مسؤلیت لري چې هغه ماشومان خصوصا ماشومان چې د میکروب یا انتاب په مقابل کې ډېر حساس وي که نه په دې وخت کې دوی رشد ډېر زیات وي نو دوی میتابولیزم دوی لوړ وي دې ته ډېر زیات اړتیا د خوراکي مواد وي هر نوع ویټامینونه وي هر نوع غذاګان باید دې ته ورشي هر نوع میوه باید دې ته ورکړي په مرور زمان باندې اقلا که هره میاشت کې نه کړي 3 میاشتې بعد دوی ټیسټ وشي دوی باید معاینه شي د صحي لحاظه چې دوی کوم مشکل ستونزې سره مخامخ نه وي نو اکثریت داسې ماشومان په ټولنه کې یو ستونزه رامنځته راځي چې که چېرته دوی د مکتب وړ وي مکتب ته لاړ سي او هلته صحیح زده کړه نشي کوی نو دغه هغه څه دي چې باید ټولنې کې خپلو کورنۍ پورې اړه لري مسؤلیت لري چې دوی خپل ماشومان باید
ښه ارزیابي وکړي، دوی نه ښه باید ساتنه وکړي، دوی نه ښه پالنه وکړي تر څو په آینده کې دوی ته کومه ستونزه جوړه نه کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. واقعا چې ماشوم لکه څنګه چې موږ په خبرو کې ویلې د یوې ښې ټولنې لپاره ضروري ده چې یو ښه ماشوم موږ تاسې وروزو. دا اړیکه واخلو. بله سلام علیکم، ستړي مه شئ. سلام علیکم ډاکټر صاحب، زورانجور. مهرباني صاحب، سلامت باشین، شبه خوب هستین. د حلیمو دا چې سترګې پاڅېږي او سوچته سره هم ده. څو کلن یې، څونه وخت کېږي چې دا تکلیف درته پیدا شوی؟ زه 15 څلوېښت کلن یم. د 15 ته نه سهار کې د سترګې پړسېږي که نه دایمي د دې مشکل سره ته لاس په ګرېوان یې؟ سترګې مې پاڅېږي او همداسې سهار یې ډېر کاږم کوم. او ګردې دې څنګه دي؟ ګردو درد خو نه حس کوي؟ ادرار خو دې سوزش نه کوي؟ بلې دا باندې خو پوه شوم، ادرار خو دې سوخت نه کوي، ګردې خو دې درد نه کوي؟ ګرده مې بلډ شرپ لري، دوا مې کړې اوس لږه ده، ماسه کومه داسې. او ټوخی، د سینې تکلیف، خدای نخسته د چپه خوا د سینې درد، لاس مړ کېدل، داسې دا راز خو نه لري؟ ادرار مې سوزاک مرض لرم، ماسه کابل تللی یم، تداوي مې کړې راغلم لکه یم. سمه ده، برنامه تعقیبوه انشاءالله. ډاکټر صاحب حتما په دې باندې خبرې وکړي چې په عمومي شکل باندې د سترګو د پړسو علتونه کوم کوم دي او څوک چې په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو باید څه وکړي. ډاکټر صاحب دا خو دوم ځل لپاره بیا هم کېږي، خو په عمومي شکل باندې که دوی ته بیا یادول وکړي. اکثرا د سترګو د پړسوب علتونه هم ششو پورې اړه لري، هم قلب پورې اړه لري، هم په ګردو پورې اړه لري. که چېرته دا ورور دوامداره شکل باندې ټوخی لري نو هم د دې سبب علت دی چې بعضې ناروغي په سږو کې دي چې هغه هم پړسوب د سترګو پیدا کوي، او بعضې ناروغي چې قلبي ناروغي دي هم پړسوب د سترګو پیدا کوي. خو د خپل ورور خپل علت وښوده چې زما تکلیف په ګردو کې ده، زه ګردو کې ستونزه لرم او مشکلات لرم، نو دا ورور ته زما توصیه دا دی چې د خپلو تداوي ته دوام ورکړي او خپله تداوي نهایي دوز پورې ورسي، بیا خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي، انشاءالله د نه مخنیوی کېږي. نو عموما تر د چون مشکل د ګردو سره و، سوزش ادرار هم درلوده، په عین وخت کې ګردې هم هغه وې. نو زیاتره علت دا چې هغه څوک د ګردو تکلیف لري هغه باید د ګردو مشکل حل کړي تر څو پورې چې بیا سترګو پړسوب پیدا نه کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. او دا چې په دې باندې به خبرې بیا هم کوو چې د هغه څوک چې سوی تغذیه دي یا په سوی تغذیه باندې اخته کېږي په کوم عمر کې اخته کېږي، خو دا اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم، ستړي مه شئ. بله سلام علیکم. نو د سوی تغذیې د ماشوم د سوی تغذیه کولو لپاره خو به یو ټایم یا وخت معلوم وي، دا چې ماشوم له کوم ټایم نه خواته په سوی تغذیه باندې اخته کېږي، نو په دې باندې به خبرې وکړو. ډېره ښه خبره دې وکړه. زیاتره هغه ماشومان چې عمر یې تر 6 میاشتو تر 15 کال پورې زیاتره دغه ماشومان په خوارځواکي باندې اخته کېږي، او که چېرته دوی عمر د 15 کاله لوړ وي هغه په خوارځواکي باندې اخته کېږي نه، البته د وزن به نظر سین ته کم وي، اما دلالت په دې نه کوي چې دا به سوی تغذیې یا خوارځواکي باندې اخته شوي که نه. نو عمر لحاظ نه زیاتره هغه ماشومان چې عمر 6 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي دي زیاتره په خوارځواکي باندې اخته کېږي. دې علتونه هماغه مخکې چې ما درته وویلې هماغه دي. ولې دغه ماشومان ولې په خوارځواکي باندې اخته کېږي؟ چون دوی مزمن دوامداره ناروغۍ سره مخامخ کېږي، نو دې وجه دا دی چې دوی خپله هغه حکایه چې باید ولري هغه نشي کوی که نه، نو هغه کوم پیواز چې د هغه
صحیح دینه مراقبت نشي کوي او صحیح کایه دی دردونه نشي کوي ډاکټر ته او صحیح دینه مراقبت نه کوي په مرور زمان باندې بحث دي کیږي چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته شي. مهرباني ډاکټر صاحب سلامات اوسه. ډاکټر صاحب په دې باندې به خبرې کوو چې په څوک په خوارځواکۍ او سوء تغذیه باندې اخته وي او که نه اخته کوم خواړه باید وخوري. هغه څوک چې بیا په خوارځواکۍ باندې اخته وي نو خو بیا مهمه خبره ده چې د هغه د خوراک لپاره به یو ځان ته ټایم ټیبل او یو خاص تقسیم وخت برابر وي. نو مهرباني د خوارځواکۍ ماشومان هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته وي هغوی هر نوع غذا نه استفاده نشي کولی چون دی جذب نه لري که نه دې ته خاص خواړه دي. خاص خواړو نه به دوی استفاده کوي. البته دا خواړه په هر کلینیکو کې مهیا شوي دي هغه ورکول کېږي. دې ته تقسیم اوقات جوړوي. دې ته تاریخ په تاریخ باندې هغه ماشومان چې خارج د بستر نه وي یعنې په روغتون کې بستر شوي نه وي هغې ته تقسیم اوقات جوړوي. هغې ته په وخت باندې خواړه ورکول کېږي او هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته نه وي روغ سالم ماشومان وي زیاتره هغوی هر نوع غذا نه استفاده کولی شي هر نوع میوې نه استفاده کولی شي هر نوع مایعاتو نه استفاده کولی شي خصوصا تازه میوه چې دوی لپاره په دې وخت کې زیاتره هغه میوې چې په ذات کې اوسپنه ولري زیاتره ضرورت د وجود ورته په دې وخت کې وي چون دې رشد په دې وخت کې ډېر زیات وي او دې ورځ پر ورځ رشد کوي هر ارګان رشد کوي هر عضله رشد کوي. نو په دې وخت کې دوی ته دغه انرژي یا خوراکي توکي ډېر ضرور دي خصوصا هغه ماشومان چې په نیوتریشن ډیفیشنسي باندې یعنی هغه ماشومان چې د وسپنې د کمښت لحاظه په کمخوني اخته شوي وي دوی زیاتره کولی شي چې هګۍ نه استفاده وکړي او زیاتره کولی شي شیدو نه استفاده وکړي کیلې نه استفاده وکړي. نو دغه هغه مواد دي چې بس د ماشومانو لپاره ډېر ضروري دي. سلامت اوسه ډاکټر صاحب. دا خبرې تاسو وکړلې تقریبا تر تداوۍ پورې هم ډېر تړاو درلوده او په تداوۍ کې مو هم څه پرې نه ښودل خو بیا هم که د تداوۍ باندې شی لازم ګڼي چې داسې ناروغانو یعنې دا خو خوارځواکۍ یا سوء تغذیه اخته ماشومان داسې نه ده چې نه تداوي کېږي دا باندې تداوۍ وړ دي دوی باید تداوي سي او تر څو پورې چې دوی تداوي نه شي د دوی ښه کېدل هم ناشونې ده. نو دا اړیکه به مو واخلو بیا به په تداوۍ خبرې کوو. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. بلې سلام علیکم ستړي مه شئ. نو داسې تداوي څنګه شونې ده او څنګه به کېږي په دې باندې به هم تاسو نه واورو. تداوي اصلا په هغه ماشومان چې په روغتون کې بستر وي هغه مربوطه ډاکټر باندې تداوي کېږي او هغه ماشومان چې موږ کوم ماشومان باید بستر کړو دغه یو مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې خپل هیوادوالو ته ووایو. زیاتره هغه ماشومان چې مثلا دوامدارې سالاب باندې اخته شوي وي او خپله په خوارځواکۍ باندې اخته وي سوء تغذیې باندې اخته وي دا ماشومان بستر کېږي او هغه ماشومان چې مثلا په سپسس باندې انفیکشن باندې اخته شوي دا ماشومان بستر کېږي. هغه ماشومان مثلا سپټیک شاک یعنی هغه ماشومان چې شاک ته تلي دا بستر کېږي او بالاخره هغه ماشومان چې بلیډینګ یا خونریزي ولري دا هم هغه ماشومان چې دا بستر کېږي او بعض نور علتونه دي چې دا په ماشوم کې لیدل کېږي او بستر کېږي او کله چې په روغتون کې بستر شي هلته خاص دې لپاره شیدې دي هغه شیدې په تقسیم اوقات باندې دوی ته په 40 ساعت کې عیار کېږي او هغه مربوطه نرس البته دې نرس جدا وي دې ته خپل شیدې لري او شیدې جوړوي په هغه اندازه باندې چې ډاکټر دوی ته نشته کړي وي هغه ورکول کېږي او انشاءالله اکثریت ماشومان ښه شوي دي او زما زیاتره خویندو ورونو ته دغه وصیت دی چې کله چې مراجعه کوي دا ماشومې په خوارځواکۍ باندې اخته وي اقلا د ډاکټر مشوره دې ومني ځکه بعضې پیوازان دي چې موافقه په دې سره نه کوي چې کورنۍ په یوازې 20 شپې یو میاشت یا 2 میاشتې پورې په روغتون کې بستر وي نو موافقه د دوی 100% ضرور ده.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه که په 3 ټکو کې راته ووایې چې د کورونا د وایرس لپاره څنګه مخنیوی وکولی شو. دا ډېره ښه پوښتنه وکړه چې ځکه چې دا په نه تنها په ټولنه کې بلکې په ټول نړۍ کې یو مبا یا افت ګرځېدلی ده. زما ټولو ورونو نه خویندو نه دا مشوره ده چې بې ځایه دې نه ګرځي. اصلا 3 شیان دي چې باید موږ مراعات کړو. د محیط پاکوالی دی چې باید دا موږ په نظر کې ونیسو چې هم د دولت دغه دنده ده هم د اوسېدونکو دا دنده ده چې خپل چاپېریال پاک وساتي. که چېرته موږ سره دولت همکاري نه کوي اقلا موږ په دې توان لرو چې یو څه اندازه هغه وکړو خپل چاپېریال پاک وساتو. بل میزبان ده که چېرته محیط پاک میزبان پاکي میزبان یعنی شخص عالم کس چې په ټولنه کې څوک ژوند کوي دی مهم دی چې بیا دې مراعات وکړي. هغه څه چې د دې لپاره دی هغه مراعات وکړي مثلا لاس مینځل ماسک جوړول بې ځایه ګرځېدل یا بې ځایه تګ دنه مخنیوی کړي. او بل علت ده که چېرته دا دوه مراعات شي علت خپله منځ ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. دا وه د دې اونۍ د روغتیا خپرونه. تاسو پاک او سپېڅلي خدای سپارو. ښه ادباد او بریالي اوسئ.